وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام صدر محفل مقتدر علماء کرام طلباء اعزام مدینوں مسلمانانو زمانو نام دی مشتاق رسولو قدرمن دی صوفی زینت اور دا طول صوفی محسن محترم جناب مولانا عبدالواسع صاحب امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ بلوچستان، قابل صد احترام مشہور دوست جناب مولانا کمال الدین صاحب، اراکین پارلیمنٹ دا قومی و دا صوبائی صوبہ غور، یقیناً دے علماء محفل شکو لب شاہی گرانی مانا فعل عمر تقوی ہر لحاظ سر مشران موجود دی. یقیناً یہ دوی پر مقصد سے تقریر کون دوی کا شعونہ نکون زی دوی پر مقصد اخبرو اگر ٹوٹا مطالعہ غلام نکون نو یقیناً کمانے کمی کی او بدر گزر ہون گئی او اصلاح ہوئی او عام ملگروں دے پارا بطور نصیحت کی خبری بار بار اللہ لماذا دے صحیح و انات فکر نصیحت کی او مشتاق دے اللہ تعالیٰ دے عام دے پارا بار قبول فرمائی. امائی سکندو نن مشتاق بعلوم النبوت او دي كلام الله بچمن او باغ شناخت يدغ محفل يدغ ماحول اغا سکون او قابل اطمینان شعاع احساس انسان التجربی چکرا یو انسان يدغ محفل عادی او محفل پر باہر لاڑی امائی صحیح سمجھو امام خالا ذاتی چکو تجربہ دا دینی مدارس کو دنیا شی سکون و اطمینان کا حوالہ جنت نکا ملی کم سکون و اطمینان روحانی کے ساتھ ملاوی دا دنیا شی و بل خانقاہ و بل مرکز و بل جیش میسر ندا چکم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صفا و وراثت سے دے جوڑ مدارس سنا کم غذا و اطمینان کم سکون مشتمل دے دین تمام شعبے قابل صد احترام قابل قدر اور طول ہوئی خدمات گئی خوب دینا دو کم خدمت کی جاری اندازہ دینے لگی جو مخالف لچان چلے پریشان
علني او طاغوت قوت مسترقش ازغي ني مدرسه ولدا امای زنو صفاقه دادا چې مور اکابر الله دې قبول د نور ډېرې سن 1857 نه بعد کوم سوچ کړو ا سوچ درست سوچ چې دې هغه اندازه نه د جنگ په ډګر کې قابل وکړه مخصوص کړه چې مقابله وکړه حالات مسائل دي راځه د نظریات او د علم په دنیا کې مقابله کوو او لدغه وجنا چې دا نور د قرباني قاسم العلوم والخيرات قاسم نور رحمت الله علیه فرمایي چې زداسي اداره کړه چې دې کوم خلق میدان ته راوځي اب د انګريز چې کوم د نظریات او د تعلیمات محله په هغه کې شګاف پیدا حقیقت دا چې قاسم نانوتي رحمت الله علیه په کوم سوچ او فکر باندې د دنیا هغه مشران وشو دغه په نتیجه کې دنیا حرام پریشان نن کا افغانستان سے تبدیلی نن کا ہندوستان سے صحیح سمت اور علماء مصیفی نن کا بنگال سے تا صحیح رہا نظر راضی قاضی تبلیغ کی شکل سے کارا صحیح روحانی خان کا دانی قط جمعیت علماء بھی اور تمری شعبے دین بھی یہ ټول ابیاری داران دیوبند فکر کرتے او ذکر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمائی مولانا نیاز رحمۃ اللہ فرمائی اگلی طریقے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضرت شیخ الاسلام ودا لوگ دیوبند مدرسہ څومره معلومات دي جماعت دې پاره شو چې سن 1857 د آزادۍ مطلب انګريزنا دې دارو فاضلانه دغه نه د بدریا خلکو لپاره د مدرسه جوړه دینه علم واقعا چې کله هغه تحقیقاتي کمیشن جوړ کړو هغه په صفات باندې مشتمل رپورټ شو او هغه امریکا چې ټول دنیا شیطان د صفر طاقت هغه عظیم فرعون قوت ځان راوي چې ټول دنیا شیطان هغه فکر شي کوله زور سره د بیان باندې آتا هغه وایي چې دنیا شیطان نه پاڼه پروزي د امریکا د مرزه او د بشر په خلاف ذکر وته ولې گویا الفاظ ذکر کا پورائی دعوی کوي آج کمیشن شروع 200 صفحات باندې مشتمل کمیشن رپورټ پیش کړو د هغه 687 نمبر صفحات باندې لیکي چې تر هغه وخت پورې امریکا محفوظ دي چې په دنیا کې د دارالعلوم دیوبند په طرز باندې چې پاکستان کې مدارس کار کوي دا ډېر ځړه خبره مولانا چې کومه خبره تاسو ته وایي حقیقت دا عالمي سازش را یغه بنیاد داګه کې شروع دا مدرسې دې په سترګو شاګای کړی نه علم امریکا کې واقع کړی امارت اسلامي هغه ټارګټ جوړوي هغه باندې اکتفا نه کوي نن دما تمام ادارې هغه یو پیچ باندې ولاړېږي او هغه دینی مدارس ټارګټ جوړوي دینی مدارس زفو مین سټریم شدا مین سټریم څه لکه موږ د فاټا مبارزه کوي وي فاټا د مرچ زم دې شي دا مین سټریم شدا امین سټریم څه چې څو کوم شي دوی رګړاو پیمانی وی سوزي کور یړنکی بيدره بيوطني ورکی کی مړی کی یتیم کی یا دې ته ما په خیال باندې عملاً دې ته مین سټریم
دې قومي دارو نن د مدارس د پاره دا یو منصوبه چې مدارس ملياني شي مدارس ختم شي او دوی وای موږ مدرسو خلاف نه یو د دې تاریخ خلاف نه یو دې تاریخ نه خلاف اکسفورد یونیورسيټي د قرآن کې ډاکټران تیاری مخبل چې هغه د اکسفورد یونیورسيټي د قرآن او ډېر څه راځي مونږ لګي او دا او هغه ما اسلام تھیسس هغه د استاد هندو او د پی ایچ ډي مقاله یې راوړه د هغې رهنمایي چا کړ دوی وایي چې دینی مدرسه خو نه ختم خو زه وایم چې د دینی مدرسې ته ترقي ورکړم او دا دینی مدرسه دا څه علماء پیدا کړي لکه جامعه خارجي پیدا کړي یا لسره کې دا څه علماء چې پیدا کړي چې لکه اکسفورد پیدا کړي ملابای کلین شوشا کړي ملابای هندو به ملابای سکھ به ملابای عیسائی به ملابای قرآن و سنت ماهر وي ولدا مستشرقینو چې دا قرآن و سنت خلاف تحریفات یې کړي دي هغه څوک هغه مستشرقین هغه کافر نو او د قرآن و سنت ماهر دوی قرآن و سنت ماهر پیدا موږ دې مخالف نه یو موږ مدرسه کو مین سټریمینګ درولو چې یو مدرسه دا دې باندې راځي استادان موږ ورکو او چې دا پنځه استاد ساده زبر لک تنخواه بیا ورکوم دالته پروفیسور راځي دالته ډاکټر راځي اوبه نه کوم وړاوي سر هم وړاوي علم معنی هم وړاوي علم بدی هم وړاوي اوبه دې بیان هم وړاوي هغه عربی لغت هم پڑھاوی ادب هم پڑھاوی هم پڑھاوی هغه فلسفه هم پڑھاوی فلکیات هغه پڑھاوی دا خبره موږ وکړو دا پڑھاو دې ته ضرورت راغلی خو دا استاد کار ده چې دې درسات راځي چې هغه غوتی شي ولا قربان یا پردې رانیولي او کریم شي کړي ټای چولې او شراب شي او بخاری ګورو استاد د جامعه جامعه شي چې څه وی وي مش بخاری کې پڑھاو کلین شو به پینټ پټو به راوړل او ځان سره ترکو قرواله راولې او بیا خلاص عبارت پېښوا او بیا کاغذ باندې خپل ځان لپاره هغه نکاح تیار کړی بخاری شریف باندې یو علمي مقاله تیار کړو رابعه مسله پڑھایو او بیا چې کله هغه د بخاری شریف په سبق کې ویل هغه صفحات په ډېر شو د وایي چې اسلامي علوم خلاف نه بھائی زکندو دوی چې نن خلاف د سوچ فکر خلاف دي دینی مدرسه چې دینی مدرسه دا طالب علم دا صرف د قرآن او سنت علوم یو مشین نه پیدا کړي ریکارډ یا دا موبایل دنیا علوم راځي دا څنګه چې دا به تور عبادت وایي دا به تور فریضه وایي او بیا دا به تور فریضه تاسو وایي چې دا به عملي کوم دا شي یہ تو سوچ پوری خلاف تھی نن مائی سکندو دینی مدارس اغا علماء پیدا کی اغا علماء دے اقوام متحدہ منفسر چیلنج کی دے اقوام متحدہ منشور یہ چیلنج کرایا دے اقوام متحدہ منشور واضح طور پر نکلی دی جو مذہب دی ہر انسان بنیادی حق تھا اس خبر کو سوچ دا دے اقوام متحدہ باقاعدہ چارٹ نکلی دی جو مذہب دی ہر انسان بنیادی حق تھا مذہب دی ہر انسان بنیادی حق بیا موږ ته چې مذهب د هر انسان بنیادی حق ده به چې دا مذهب خبره پر ولې ولې د ټول افغانستان ته ولې ډېر دا ټول اسلامي نړۍ ولې پریشان کړي د مذهب په نام باندې دا ما مدرسه ته ولې په خپل کوشش شاید
دا مشکلات خپل اقدامات کیږي دا ما ته لار ولې نه ما ته ټول لارې بندې دي نو بیا دوی وایي تاسو د مذهب تشریح غلط موږ مذهب نو اقوام متحده په منافسه کې ځای ورکړل کوئی مذهب دا تعریف نه چې تاسو مسلمانانو اے د مسلمانانو مریانو چې د مذهب کوم تعریف نه کېدای سره مذهب نه تعریف کېته کې یا ټول دنیا مذهب اکوال مساوي دي پاره فرق نشته مذهب څه دي د لپاره ټول دنیا مذهبونه وي دا مقصد چې د خدای او د بنده په مابین کې انفرادي معامله ده لپاره تشکیل درو یعنی هندوان هغه خپل درم دي هغه خپل مذهب ده او هغه مذهب دې لپاره ده چې د خپل روح ته تشکیل ورکړي کرام عیسایان یو مذهب ده هغه خپل روح ته تشکیل ورکړي په ګنده یو هغه سره په عیسی علیه السلام تصویرونه لګولي شر راځي پاره سره خپل روحاني تشکیل راځي زړاړو دلی دلاړو د سیکانو غاټه در پسالي هغه الته یو ما سازو شروع دي سازو دوی ناس او د دوی چاپو درګړې یا څه هغه شروع دي بیتونه دي او ممتري هغه متوي او په دې دوی عبادت او خدای دوی نو دوی وایي موږ مذهب سره دی مذهب دا معنا ده چې دا د انسان د مذهب په معاملې کې انفرادي معامله ده اجتماعي ژوند سره د مذهب کار نشته یعنی څه معنا چې انسان سره کوم تعلقات دي چې په مذهب نه مثلا کاروبار ور مذهب تابع دي زچا سره مزدوري کوم یعنی په معاملات راځي جګړه راځي جنگ راځي هغه حل عدالتي نظام مذهب دار نستا کتاب سوشل زندگی اول دې په حواله قانون بدلو کتاب سیاست سره مذهب دخل نه کتاب معاشره سره اجتماعي سره مذهب دخل نه او انفرادي معاملات سو په جمعه دغه الله لا بقي څوک څه کوم ورغه امریکای کې جمعه ودیو پاوې وې ته جمعه کا نفلونه کا ذکرونه کا التفاق کا تاسو د مذهب تشریح غلط کړو چې مذهب یو ضابطه حیات کا اسلام یو دین دی چې هغه ضابطه حیات کا اما انفرادي اجتماعي زندگی دا به ټول دی کتابي دا شی منلو ته تیار ورو دی اشنا د دنیا مذهبونه ما ته حواله مرکو هر سړی خپل مذهب خپل تشریح کوي هندوان پیدا تشریح کوي کې سیکان پیدا تشریح کوي کې اسلام ما دین دی ما ته الله را رسول الله را هغه رسول الله چې تعلیم راکړی دی هغه تشریح به ځکه تا دیني ایتا د اقوام متحده د منیفسټو مطابق تشریح د دین د تخلیف په دین دا یو غلط فرض سوچ موږ منلو ته تیار یو مدرسه دا سوچ مني او مدرسه چې دا سوچ مني چې اسلام یو مذهب ده لکه څنګه عام هندوان یو درن ده سیک یو درن ده یو پارسا مذهب ده اسلام یو مذهب ده ټول دنیا یو مذهب ده دو مذهب دې څه بدل او چې ته دیني مدرسه وای چې نه زما مولا ته او دا مولا چې دین پیش کوي قرآن او سنت قرآن شي او د محمد رسول الله جامع شخصیت پیش کوي او د هغه جامع اعمال د زندگی جامع کوم جامعات تشکیل کړي و یا هغه جامع تصور په دنیا کې دې منلو او د منلو د محمد رسول الله درسو کوئی چې مدرسه د سردا شامل نظام مدرسه د بستر خوشحال شي نن جمعیت علماء اسلام د مدرسې کې تخصص د افاده د ساتل روان دا مدرسه دوی واقعیت ورکول غواړي یمو حکمران لګیا دا چې دا مدرسې دا هغه مدرسه جوړه کی چې کوم مدرسه جامعه سره سوچ ورکړي کوم اسلامي یونیورسيټي ورکړي دا خو اسلامي سنټر ورکړي هرې څه بندو نن د مدرسې خلاف لوی ځوان روان ده نصاب بده
سوچ په ځای درکړي تربیت په ځای درکړي او جماعتونو ته امامان په ځای درکړي دوی وایي جماعتونه دې ټول سرکاري شي مدرسې دې ټول سرکاري شي خرچه به ټول حکومت برداشت کوي او بیا لکه په سکول شي دا پابندي نشته چې تا دا سکول کلاس شیعه ده د سني ده د بریلي ده د سیخ ده هندو ده چې پاکستان اوسېدونکو ته دی سکول ماسټر جوړ دی چې څه جوړ دی اداره کې کار مدرسه ده او بیا هر څه ماسټر استاد یتا جماعت ای به سنیانو جماعت پولیس نه راځي امام شکی بری نه راځي امام شکی کوي تاسو ته نظر یو او بیا راځي دې شي ته د اجازه ورکړي چې ورته خدا خو رسول ده ته ورته پڑھاو دا سوچ د اسلام چې دوی خراب او کوم انداز باندې پېښول غواړي دې لپاره ترکاوټي زرکاوټي مدرسه کاوټا مدرسه امام زمانو موږ دا وایو چې اسلام یو جامع دی د مرحله مستدا خپل خبره راغلو امام زمانو نن دا مدرسه په دنیا کې جهاد کوي دا مدرسه د روس په هدایت دوی بنار دا مدرسه دا دین دا دا د دین مرکز دا د روس د هدایت مرکز دا دې سره مدد کوي دا دین سره مدد دا دې څه ملګرتیا کوي دا دین ملګرتیا دا دې ته څه بچره لري دا دین دی مای خدای دې پاره دا به تاسو نن دفاع کو میدان عمل شبه دفاع کو او د نوو دینی شوبو د دفاع نام نبی اسلام نن اسمبلی دا کردار جمعیت علماء سے ادا کوي څوک نه ادا کوي بھائی زموږ په دې اسمبلی څه نه کوي ټول دنیا په وایي چې ملا اسمبلی کرتا وایي خو زه به خبره کوم دا خبره ما سره دا خپل کولی امام زمانو دا خبره چې سره جوش کوي چې سره پټو وسو بچا ځان تر صفه پکې وای په دې شي اوانو ماټي پښتون خاور وای کې دې چې پلیټ مسلم لیګ دا په خپل ځای خو زه اوس صفه ده وایم چې ما په اسمبلی کې هغه څه ویل چې ما غولي دي په دې اسمبلی کې د اسلام او د لپاره دا ټول پاتې یو ګرایي دا ټول یو او زه عملاً د هغه یو نمونه پېښ کوم امام زمانو له مشهور مخه یو یودا د دیني تعلق چا سره کیږي سره جمعیت بنان نام رمیش کمار رمیش کمار رمیش کمار اورګل یو بیل او هغه بیل څنګه اکبر شي لیکلو چې پاکستان دا یو مسلمانو ملک دا په دې شراب ته اجازه ده پرمټي ورکړي دي په سٹار وغیرہ موټر شي او دا پرمټ باندې شراب خرڅيږي وای دا شراب تاسو موږ په نام تاسو چیندوان هولي په تقریبات شراب استعمالي عیسایان هم سپیشل شراب استعمالي لہذا شراب ته اجازه ورکړل شي چې دا غیر مسلمان په پاکستان کې شي چې به هغه استعمالي ما به ویل چې موږ په یو مذهب کې شراب اجازه ده یو مذهب چیندوان په مذهب شراب اجازه نشته عیسایان په مذهب شي يهوديان په مذهب په یو مذهب کې شراب اجازه ده نسته تاسو چې ولا مسلمان دي دا چې دا کوم مسلمان دي ولې دا مسلمان دي ګونګاري کې دي نه شوی وای دا یو مشکل دي نه دا شراب نو دا به ور ما ته راکوا چې دا تاسو شراب نه شراب شراب چې دا هر مذهب سره باندې کوي لہذا پاکستان په اسلام دا نام جوړ دا او تاسو قرآن وايي چې شراب نه راوځي ورسم من عمل شیطان دا قرآن زندگی دا خلیقی دا مردارا نو دا بیل راوڑا شراب نه پابندی ولي دا شکلو پابندی ورونو تاسو چې وایي چې هندو خپل پارټي سره تعلق موږ خوشاله او اساسي موږ خوشاله یو شکر گزار خدای دې کمال دې ته موږ تاسو چې هندو راوړل دې څنګه ا دې چې یو وخت په دې باندې مدینه خبره کوي کنه مدینه ریاست شراب تصوریت دا نبی عليه السلام چې اعلان وکړ ټول روشي ماته شراب ته تیار اے مدینه کنه شراب باندې رنگین شي
د مدینه پر ریاست یو پیش کړي نو موږ خو چې په غور خبره به وکړو نو ورګي یو مسلمان باندې د سره ورګي ورونو دا بیا یې چا ورګي تمام سیاسي پارټي سیوال جوړه اے چې نه هیڅ دا پیپل په دې شي تر دوه نړۍ دا مسلم لیگ ممبرانو دا شوشو زچانه کیلو بیا دا اساس صرفاتو دا غي دی بي ملګری کې موږ دوه وکړه تاسو ورسره تاسو دل کوو ته بالکل مخالفت سره تاسو شوړو یو عام دې په شپږو کې چې دا بدلې چې دا شراب باندې کول کار نه کوي یو مسلمان خو د چې فاصله یې د لیډران راټول شراب جائز وای نه جائز نه وای ایمان ناری او سور وکړو او دا څه خدای دې پر کافي کېږي چې کې ګناګاری او چې قانوني جواب کافي ځای نه تاسو کو ځینې ګرانو ما دی ویل چې څو پارټي سره مې دغه ډېر نه غواړي ځینې کسانو خپل بي ته ووت او یو پارټي هو پاره डिपार्टमेंट ए रोरा ये मा ईसाई ये मा यो अपने दी पर ईसाई दा इस्लाम का ऊपर गई आदा मुसलमानों छे ना जुरो तो ताबे ऊपर तो पिछले से मुलाकात करता उन्नो दादा अफ्रीकी मुस्लिम लेगा दा हिंदुस्तान मुस्लिम लेगा या पाकिस्तान मुस्लिम लेगा सबसे बड़ा मामला जो बदीन मुसलमानों की समझे कि शराब मुसलमानों मिंबरान लीडर लो इमाम तो बेदे बला सियासत से कोई तो सियासत है भाई मलाल सियासत से कई मलाल जमात ये प्रेशर समझते हैं कैसे समझते हैं कसम से तो खुदा पाकिस्तान का कुफ्र बर्बाद करो दायमा मसीह किरदार जे मलाला दे मलाला या जमी उलमा जुरदा और ताज उलमा नंदे कुफ्र पर कोशा शायदा जब मदरसा दे बच गई मरकज दे बच गई खानका दे बच गई पगड़े दे बच गई जीरा दे बच गई और ये बाद खोरो दे बहुत नामुस जमी उलमा इस्लाम लड़ा नंता दा को लीडर मेरा मेरी तो खुदा पैदा किया ता खुद पैदा किया ता खुदा दरखास्त को जो दा जिसम दाखल किताब का दरखास्त में जोड़ अल्लाह खुद जोड़ अल्लाह इंदर मानो उस करे वो रूह दिमाग कर दिल को दीन करके और तो आवाज जिससे अल्लाह के खिलाफ ए मदीना वाला तख्त तारीख का कदर है मदीना उमर फारूक रज़ी अल्लाह के जमाने से उमर रज़ी अल्लाह से गश्त करो ये जमाना शुरू हुई और ये चाहे जो नौजवान साहब पेश आई तो खास चर्चा जाके तस्करा के से बोला उमर रज़ी अल्लाह के सोफा इदा हुए से सजवान अबू नमरान नो बेदीन नो नेक जवान अगर जरूर हुआ कि पेश आई तो उतने जवान का एक समय तभी ने खुद तार वजना ये मुर्श जनानान और खल्क गुमराह की और ताया तो हुस्न अल्लाह ताला ये मदीने माहौल खराबी लिहाजा तदा मुजाहिदों मदीने का बाहर जब मदीने माहौल में पाक कि अगर सर गलत कार तस्वुर बोले नंद पाकिस्तान के इस्लाम का नाम जोड़दा और रियासत मदीना नाम बदलवाई और पागी की मैं समझो दा चक्री चलो बारहा खबरे कोले की कि कोई तकबीर रबा लिख जे बस जबान में रोज बोले चुकुम कुफरी अल्फाज ए मैं निकाह होता है बड़ा माने की निकाह नो तासु वायो ये मतलब जरूरत नेर के कलरदा आदि ब्रेक की जरूरत नेर के कलरदा मूल बड़ी चीज को कमाल पता दे सड़क की जोड़ी और रुपए नो माता यो रुपए फंड के वो समलवर दा वापस के यो रुपए फंड को समलवर यो रुपए जरा को भी समझे बिचारे टिकटा दा बेस नहीं है मैं को दिखा दे ईमान के दिफा करता पैदा
يتاك إيمان يتا كما سمع النبي عليه الصلاة والسلام شكر يا رسول الله يتاك اتفاق ما أغفر يتاك يتاك आवाज करो पिताज नमूज रिसालत आवाज करो पिताज साहब दिफाए करो कि शराब खिलाफ करो कि इस्लाम या बात और शायर दिफाए करो तू है ताऊ से ताऊ की मत सुन ताखल उठ के मत सुन ला अल्लाह ने पाकिस्तान जो सेकुलर लादीना लबर खल जोड़ी अल्लाह ने जमीन इस्लाम दीनी मदारिस मराकिज नूर दुगनी रात की तरह की तो पाकिस्तान से गया मौलाना कमालुद्दीन शेख ये तमाम उलमा उस्तादानों पूरे टीम का और कुर्बानों के मुबारकबाद ये तो बशर फाजिल सुबैदा नूरी हाफिज़ल्लाह औदा बुलारी माशुमान हाफिजान कुरान जोड़ी तो टोलो तो मुबारकबाद पास को ये दो पूरा कुरान का ये दो कुर्बान होता अल्लाह ने क्या कर दी ये दो पारा शफात की जोड़ी वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।